عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه په لار باندې روان دی او یو دکاندار ته ودرېدو، د انګورو تپوس یې وکړو. دې وخت کې عمر بن عبدالعزیز رحم الله تعالی د 22 لاک مربع میل بادشاہ دی، خلیفه دی. دکاندار نه تپوس وکړو انګور قیمت څه دی؟ دکاندار ورته وی 1 درهم باندې کیلو. کله چې جبونو تالاشي واغسته، خپل جبونه یو قتل، نو درهم وسره نو. لاړو کور ته، بیبي ته وی ستا سره درهم شته چې انګور پې راوالو؟ نو بیبي څوک ته؟ بیبي هم د بادشاه لور ده، د ملک بن عبدالمروان لور ده. هغه ورته وي زما سره به د کم ځای نه راشي، که تو راکې نه به راسري، چې ته نه راکې زما سره د کم ځای نه راشي. بیا ورته وي ته لا ځان ته بادشاه وې، ستا سره یو درهم نشته. وی ورشه د بیت المال نه د میاشتې تنخواه اډوانس راواله. دا د 22 لاک مربع میل د بادشاه واقعه ده. داسې عجیبه حکومت یې کړی. نو خپلې بیبي ته به جواب کې فرمایي، وی که چېرته تا سره ګرنټي د یو میاشت زما د ژوند ستا سره د یو میاشت ګرنټي، نو صحیح ده راوا بخلم، او که ګرنټي نه نو بیا نشم راغستی. نو بیبي ورته جواب کې ووي زما سره ګرنټي نشته. نو امیر المؤمنین وفرمایل وی بیا به د انګورو دا خواهش د دې چاهت به بیا پرېږدو. دا د 22 لاک مربع میل بادشاه دی. داسې مثالي حکومت